بسم الله الرحمن الرحیم. وحدان صاحب اتم ټرن وو الله گواه دی تر اوسه پورې وحدان صاحب خپل موضوع عقیدې ته نه دی راغلی. دا مناظره به خلک اوري د بس به دومره خان دي چې دا غریب موضوع حیات النبی او وفات النبی نو په شرایطو کې لیکلي دي. غریب کله مستقر الارواح ته ځي هغه ثوابي والا مناظر به په د خلک وبخي خو هغه غریب کې دومره حیا و چې راغی نه پس مناظرې ته رانغی دلم په کار و چې د کم از کم د سماوتر مناظرې نه پس میدان مناظرې ته بیا نه راتلی خو دا غریب د سره نه محسوسوي دې نه پس شاید که په دې کې لږ هم حیا و دې نه پس مناظرې میدان ته نه راځي انشاءالله. دویم نمبر د ما ته وایي ابن ماجه مولوي صاحب د ابن ماجه د کوم روایت نه چې ان الله حرم علی الارض تفصیلي حدیث ما ووایو په دغه کې دغه راوی سره شته نه. دویم په نبی الله حی یرزق تفسیر د پاره ما راوړو تا په غیبه باندې جره وکړه او ما په لاول کې ویلو چې حیات النبی احادیث حد تواتر ته رسیدلې دي والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غیر بس انستانه وزمرته وګنې دي نو خو په متواتراتو باندې تواتر قدر مشترک تواتر معنوي پاغي باندې غریب د سره پوه نه شو تلقي امت بالقبول غیر سره وانه ورچ په معنی تواتري اجماع الامت ته د غریب وس تیارې کې نو اوس موږ څه وایو پاغي باندې سترګې پټ کړې. دریم نمبر مولوی صاحب راغې وای القول البدی کې لیکلي دي چې دا حدیث غریب دی او دومره د دجل نه کار واغستور يهودو کار وکړو مخکې بس سوي قلت وسنده جيد كما افاده شيخنا سند جيد دی او اے مولوی صاحب سترګې رڼا کا در مشکات شریف مقدمه را والغرابه لا تنافي الصحه ويجوز ان يكون الحديث صحيحا دا جایز دی چې یو حدیث دی غریب او غریب صحیح وي غرابت د صحت منافی نه ده بس صرف د غریب امام ترمذی شریف خو ویل دی کنه استا به شانتي غریب نه دی چې پیسې ور سره نه وي مولوی صاحب اکل وی 1 لک روپۍ درکو کله وی د غربت دغه ته مو ترجیح ورکړه غریب نو بهرحال هغه عبارات هم نیم پیش کړي. دریم نمبر دی راغی ویره په دې کې محمد بن مروان سودی دی استما ته چیلنج دی دا ما جلاول پام په اولی سره منصور الله پیش کړی دی ته په دې کې محمد بن مروان سودی وخه 1 لک ته په دې باندې انعام درکوم خپل موټر چابي درته پرېږدم 70 لک روپے موټر دی مولوی صاحب چابي درته پرېږدم زه استدلال ابو شیخ د سنند کوم د محمد بن مروان باندې جار کوي ظالم په دې کې محمد بن مروان چرته راوي. او دریم نمبر دار ما ویل چې احادیث حد تواتر ته رسیدلی چې حد تواتر ته رسیدلی ته به جره د کوم طرف کې تواتر معنوي ته نه پیژني خو پته نه غریب سترګې پټې کړې دي پړندو سترګې باندې لګیا دا مې وایو مخکې دلایل ته ما ورته ویل مولوی صاحب تا اجمال او یو تنقیح کوم وحدان صاحب لک خو واوره کنه خیر توجه وکړه درکا ګوره ستاسو عقیده ده نبی علیہ السلام کم پیغمبر چې دنیا نه تشریف ویسی توجه غواړم وحدان صاحب روح پالا الین کې به جسد مثالی کی کنه شنو مرغانو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای توجه غواړم مولوی صاحب توجه غواړم زمانه سوال جواب به تاسو نه راکوي دا ګوره تنقیح واوره دا ګوره صریح حدیث ور نبی علیہ السلام پر والجنت حرمت علی الانبیاء حتى ادخلها زج جنت تنیم داخل شوی یو پیغمبر نشي داخله و جواب اوره ته د مرګ نه مخ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول پیغمبران چې دنیا نه لاړه جنتونه کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه تشریف وړه د نور انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوم ځکه انتظار کوي چې جنت ته داخليږي تاسو خو قبر جنت نه منئ تاسو خو الته جنت ته بوتلله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له دنیا نه تشریف وړه نو دا نور انبیاء چرته زما تنقیدا ها. دویم نمبر مولوی صاحب پوهه پیم نه تر اوسه پورې دا شکی په خدای کې پوهه شوی په سوال سره امخ کی خبره ده وي پوهه پدې بهرحال ما مخ کې دلایل پیش کوله زراغی نه پس راځم 37 نمبر دلیل دا د مولوی صاحب مسلم بن ابي شيبه کم صحابي چې د نبی عليه السلام قبر ته راغله د والرجل الذي جاء القبر النبوي الشريف هو بلال بن الحارث المزني احد الصحابه رسول صحابي راغله د عمر فاروق رضی الله تعالی ورته حاصلو حشی باندې او دغه مولوی صاحب د وفاء باخبار دار المصطفى ورواه ابن ابي شيبه بسند سيد مالك الدار قال اصحاب الناس قات في زمان عمر بن الخطاب رضي الله فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي الله لامتك فانهم قد هلكوا فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ائت عمر فقروا ورتويل عمر رضي الله اے صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قبر ترغله دی وي شرک دی په شریان وي صحابي ته مشرک وي الهغه بسند می چیلنج کرا چې په یو راوی در سره باس کوم باغی باندې در بخاری هغه ورته ویل ورشه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه تصویب وکړو او بیا وی ورواس فی الفتو ان الذي المنام المذكور بلال بن الحارث المزني احد الصحابه رضی الله عنه دا صحابیو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تایید ورته ملو شوی عمر سمق بزما او دا الاستيعاب د دیم د حدیث نقل کوي او تصحیح کوي مولوی سمق کیزو دلیل نمبر 38 تا وفاء الوفاء جلد 4 صفحہ نمبر 204 نبی علیہ او دغه حدیث تحریرات حدیث هم نقل کوي مولانا حسین علی صاحب رحم الله دا واقعیا نبی اسم قبل راتل د باران دعا طلب کول
او دا صحابه کرامو تایید اجماع ورته حاصلېدل. دا زما سره وفا الوفا صفحه نمبر 204 دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من زارني بعد موتي فكانما زارني في حياتي. چا چې زما زیارت وکړو هغه چا چې زما د قبر زیارت وکړو گویا کې زما په ژوند کې زما زیارت وکړو. او فضائل حج صفحه 115 کې شیخ الحدیث صبر مولا علی کی رضوان نے استدلال نہ کو. وہی مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابی ہو گیا بلکہ مطلب یہ کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. تو گویا یہ ایسا ہے جیسے زندگی میں کوئی شخص دری دولت پر حاضر ہو اور مکان سے باہر مل کر آئی. دا علماء دیوبند پیش کی ستاسو پشانتی معتزله پشانتی کتاب البطن نے استدلالات نہ کو. ما ویلو دا علماء دیوبند عبارات په تایید کې استدلال کې پیش کو. الله گواه دی یو عبارت نه پیش کړي چې به خپل قبر کې مړل په شته مثالی سره دا هر دلیل دلالت به الحمدلله خو دلیل دی. دا مخکې زموږ شه دا زما سره مصنف د عبدالرزاق دی د دې جیل نمبر 3 دی مولوی صاحب 577 دی 76 دی مولوی صاحب دلته دی فرمای کان ابن عمر وہ ابن عمر اذا قدم من سفر ان کله چې سفر نه راغی اتا قبر النبي صلی الله علیه وسلم قبر ته ورادلو فقال السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا دلته قبر ته ورغی او د پنځپیرانو سره چې حج لمړ شوته قبر ته مور زده شرک دی روزي مبارک ته مور زده بدعت ته. عبد الله ابن عمر براتلو صحابه کرام یو نه بلکې تر دې پورې مخکې عمر فاروق خیره کړي پنځرو الله تباہ او برباد کاغه خیره والو تر اوسه پورې زه ته ناراضي کله په یو سر کله په بل سر زه دین پس راځم. ما ویلیو منصف چې حیات النبی صلی الله علیه وسلم منکر گمراه دی. التما دوه حواله پیش کړی وي. شیخ غلام الله خان صاحب د قاری طیب صاحب رحم الله سره لیکلی چې مونږ باندې عنایت الله شاه گجراتی نه براءت کو که حیات النبی نه بلل په دې دسخط نه کو. نن په تاسو هم دسخط نه کوي په کار دار چې کوم اصل شاعت توحید تاسو نن براءت وکي بیا زمزه حکمونه لا د پنځپریانو مبارک دا زمون کتابونو سلی کلی دي چې حیات النبی صلی الله علیه وسلم د منکر حکم څه دی. د حیات النبی صلی الله علیه وسلم د منکر حکم تور زمو منسبو دا اول نمبر زما سره د بنوري ټاون آپ کے مسائل اور ان کا حل د دې جیل نمبر 10 ته مولوی صاحب دیم امدق تفصیل سره نقل کوي چې پنځپریانو باندې سلور حکمونه پنځپریان د حیات النبی نه منکر دي گمراه دي اهل سنت والجماعت نه خارج دي درس ور نه کول جایز نری تعلق ور سره ساتل جایز نری منځ پسې کول جایز نری. دا زما سره مولوی صاحب خیر الفتاوی وفاق المدارس د چا سره چې چا سندونه دي وسم بل بورډ جوړ کوم معتزله هغه وخت کې تاسو مشرانو سره کوم سندونه دي دا غي مشر وي خیر الفتاوی صفحه نمبر 184 د دیوبند فتوا ورکړي وای د دین معلومه شو روح مبارک کې سر کې تعلق اهل سنت میں متفقون علیہ اس تعلق کی خدمت میں اهل سنت کے مختلف او مخ به یہ 10 حوالات نقل کر دیے وہ بہت سا ذخیرے حدیث و تفاسیر میں ان دلائل کے روح سے جو شخص بھی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائل نہیں وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے بدعتی اور گمراہ ہے. ایسی شخص کو امام بنانا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں. دا چالی کلی دی مولوی صاحب دارالعلوم دیوبند فتوا بدغی کی نقل کی. دا زما سره مولوی صاحب فتاوا دارالعلوم کراچی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صفحه 105 کې لیکي وای څوک چې حیات النبی نه منکر دي وای هغه اهل بدعت دي گمراه دي اور اهل بدعت کے پیچھے نماز مکروه تحریمی ہے. دا مولوی صاحب زما سره یو بل فتاوا ده اشاعت توحید په باره کې فتاوا قاسمیه مونږ د دې د وخت د زد د وجنه نه یو لګیا مونږ د کابرین اے خلکو خپل منځونه بچ کړي دغه خلکونه هغه دیو دی یو کتاب چت کې چې څوک د حیات النبی قایله بس منځ کی د سوې فتاوا قاسمیه صفحه نمبر 289 وای آپ نے سوال کے ساتھ اشاعت التوحید و سنت کے جو نظریات حوالے ساتھ ذکر کیے یہ سب نظریات اکابر دیوبند اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف ہے. اور جماعت اشاعت التوحید و سنت نے اپنے اکثر نظریات میں اعتزال کا راستہ اختیار کر رکھا ہے. دیو ته اعتزال د معتزله په لار روان دي لہذا گمراه دي اعتقادي بدعتيان دي منځ پسې صحیح نه دي. مولوی صاحب دا بل یو اورا دا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء بنوری ٹاؤن صفحہ نمبر 145 آن حضرت وسلم اپنے روز اطہر میں زندہ ہے قبر کے قریب سلام کا جواب دیتے. جو شخص اس کے خلاف کا عقیدہ رکھتے وہ میرے اکابر کی نزدیک گمراہ ہے. اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں. اے پجبریانو منځ در پسې دوړه کړو سره دا مولوی صاحب تذکیر صدور کې دارالعلوم دیوبند فتوا په اول سر کې پیش کړل مولوی صاحب درته دا متفقه اعلان دا کابرین دیوبند دا مولوی صاحب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دور حاضر کے کابرین دیوبند کے مسلک المحند علی المفند فتاوا خلیلیہ رکھا المحند واضح اعلانو کہ نبی سے بخبل قبر کی آیت دے پنجپیریانو وی المحند علی المفند کی تحریف شبہ دے چلو مو مانگا مرگ ورطنن ورکو پنجپیریانو دا فتاوا خلیلیہ دا مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے برے مولا کابرینی دے اوبن پاورنی سب کی دی دیم دق نقل کی پتی کہ وہ بچہ تحریف نہیں کرے کرے مولی سے
هغه ونشوله. دریم قاری طیب صاحب راغی د سختونه وکړه پچپیران د هغې نه هم تختیه ولکې پیش کړو. څلورم نمبر 500 علماء کرام مولانا سید یوسف بن نوري دا ټوله کبیر راجمع شو. تسکین الصدور اتفاقا اجماع ولیکو. پنځپیران ګویا کې د امت په هر دور کې د صحابه کرام د صحابو د اجماع منکر، تابعینو د اجماع منکر، تبع تابعینو د اجماع منکر، 1400 کاله د امت د تعامل او اجماع انکار طرف ته روان دي. او په دغه باب کې او بیا ما چې ویله پنځپیران په دې باب کې روح ته نبی وای، جسم ته نبی نه وای. دا د صحابه او د صحابیت نه منکر دي. ځکه د صحابي هغه ته وایي نبی علیه السلام سره ملاقات شوی، نو ملاقات خو د روح سره نه کېږي، د جسم سره کېږي. دې ظالمانو په نسبت باندې یو کس صحابي نشته دی. دویم نمبر د نبی علیه السلام قبر مبارک روزه مبارکې شیخین ابوبکر عمر رضی الله تعالی عنهما هغوی شرف سره امتیاز سره نبی علیه السلام خواته دفن دي. دی وایي نبی خو نه دی دغلتې دفن، بلکې نیلوي صاحب په رساله لیکلي د رسایل نیلوي کې د قبر نه د قبر هم نه دی مراد. نو شیخینو ته امتیاز د کوم ځای نه حاصل شو؟ اے ملګرو په کوم طرف روانې د حیات النبي سلام د عقیدې ر بغض او هغه هم د معتزله په شان خپل خود ساخته عقیده جوړ کړي، امت ته پرېښي، د امت علماء پرېښي. څنګه چې منیر شاکر په غلطه روان دی، څنګه چې اقص پسې خضر حیات او د حضرت هغې پسې پته نه لګي چې اخري حد به سوي. ښه ګورئ جي بسم الله الرحمن الرحیم. اول دا تاوي چې زما چې دی نو دا سند دا بل یو مراد دی غوږ ورته کېده بزرګانو. دا تا چې کوم د ابو شیخ والا سند وي په هغې کې د ابو هریره رضی الله عنه په شاګردانو کې او د اعمش په استادانو کې ابو صالح دی، د هغې ابو صالح هغې په نامه باندې 2 راویان دي، د هغې تذکره به راته وکړي. یو دا جنابانو په دې کې یو صالح د هغې نوم دی بازام، چې دا بازام په نوم باندې راځي، دا ضعیفه مدلس دی. د دې خبرې جواب به راته وکړي، تعین به وکړي چې دا کم یو راوي دی. یوه خبره. بل تا دا وایي جنابانو چې تاسو وایي چې د دې قبر نه دی مراد، تاسو ګستاخي کوئ، معتزله شوئ. دا جنابانو مولانا اشرف علي تانوي صاحب وایي د عامو امواتو باره کې ویلي چې دا قبر نه دی مراد. راشي شپاړه ځینې دي را سره 605 صفحه جنابانو دې کې دی لیکي اشکال تو جب ہوتا ہے جب قبر سے مراد یہ گڑا ہوتا ہے. اشکال والے ملا صاحب وحدان بنا چیلنج کے وحدان د دلائل انبار دے خبر پوښوي وای په خنجر دی نو هم نه په تلوار وسوم دی د قرآن حدیث ودار. یا داسې نه چېرته بیا د هغه نورې چشمې مخې له راشي انشاءالله العزیز. ګوره ورته اوس ګوره زه دا خبره کوم جي دی وایي د نبي صلی الله علیه وسلم قبر له تلل، زه وایم د دې نه راته دا وښیه روح په جسم کې دننه دی که نه؟ جواب نه راځي. وکې ده چې دا ګوره دا فتاوی فریدیه ده، په دې کې مفتي فرید صاحب څه لیکي؟ په دې کې دی لیکي ګوره اوس خبرې ته غوږ کېږده. وایي د انبیای کرامو په قبرونو کې یو ځل وفات کېدو نه پس په دنیوي ژوند سره ژوندي دي، یعنې روحونه په بدنونو کې داخل دي، دا دنیوي ژوند دی. لاندې بیا څه لیکي ګوره وایي دا مسله د نظریاتو نه د ضروریاتو نه ده. البته کوم مشایخ چې هدایت برزخي قایل دي هغوی به اهل سنت والجماعت کې داخل دي. منې که نه منې ملا روح په جسم کې دننه منل دا دنیوي ژوند منل دي. بیا مې درته دا وښوده ګوره دا مشر دی وایي روح د نبي صلی الله علیه وسلم په جسم کې دننه دی، دی د دنیوي ژوند قایل دی. او جنابانو دا فتاوی دارالعلوم دیوبند په دې کې وایي جنابانو دنیوي ژوند نشته، دنیوي ژوند ختم دی. دا په تا باندې رد دی، علمای دیوبند په تا باندې رد پیش کړی دی. بله خبره دا ده ګوره جی دا زما سره تفسیر مفتی محمود دے دیکھی دے سلی کہ گورا اور یہ حیات کیسے آتی ہے؟ جزء بدن مراد ہے یا کل بدن مراد ہے؟ رد اللہ علیہ روحی مراد ہے، جسدی مثالی مراد ہے. تو به جسدی مثالی پتوه لګي زم هغه چاته دا خبر رسول غواړم چې څوک بې ځای ټاپې لګوي. زم دا ستاسو مشر دی مفتی محمود صاحب سلی کہ گورا وای که څوک جسم مثالی ومني وای یا عنصری یہ سب تحقیقات علمیہ ہے، دا ټول تحقیقات علمیہ دی. جنابانو بیا سلی کی وہی جنابانو یہ سب تحقیقات علین و سجین سے قائم ہے، اس میں تم بھی آزاد اور عوام بھی آزاد. ٹاپا پہ ملک و دا اللہ بندہ مشر دی یو سوئی دا مشر دی یو سوئی کشری بل سو انصاف بوس بچائی. دا گورا تا دا عنایت اللہ شاہ سے بارہ کی خبر وکړه جنابانو دیکھی دے ہوئی دا سوک دے خطبات دا قاری طیب صاحب سے لکھی جی 229 صفحہ کی لکھی. وہی جنابانو وہی مونگا چی دے وہی قاضی عنایت اللہ شاہ سے خاجی گورا اسی بارے میں منکر نہیں کہا جائے گا بلکہ مؤول سمجھا جائے گا. دا ټول عبارت اوس ټیم را لوګدي ټیم خرابېږي دا بیا تاسو نه وایي جنابان اوس ګوره بیا وایي ګوره وایي په عنایت الله شاه صاحب باندې نه د الله بندانو ټیم مزه کوه کنه یار
इन पर जुबान तान गुर है, इन पर जुबान तान व मलामत खोलना या तशनीअ करना किसी तरह करीन इंसाफ व सवाब नहीं। जनाबान गोरे बहैसियत मजमूअ अहले देवबंद और अहले सुन्नत वल जमात के हामी और खादिम भी है। दाई चा बारकी देना अब्दुल्ला शाह से बारकी हुई जितना सेम दिस मौके वाखल तब हम खुशाले मंग बम खुशाले यू अब गोरे दा देवी कन दे मुअव्विल ले देवी दे मुअव्विल ले गोरे जी इस बारे में मुनकिर नहीं कहा जाएगा बल्कि मुअव्विल समझा जाएगा। उस दर गोरे जी दा मुफ्ती महमूद साहब दे से फरमाई गोरे जी देखी दे लिखी 354 सबक की लिखी वही गोरा बिला तावील इसके खिलाफ अकीदा रखने वाले के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है कि तावील न कही रहा खिलाफ शात मुझ कवल मकरूह तहरीमी दी और अगर तावील के इस्ताद मशब बतोबान दी इंसाफ नकार वाखली दा इअ्तिदाल ले बल खबर ता दाव कर जी चबलान के खबर लरा और खबर लरा ने गोरे जी ता द सहाबी खबर और हजरत द नबी खेमा द नबी खबर त गोरे दा सहीह अल बुखारी द गोरे जी 297 सबक की लिखी गोरा गोरे जी وعن جبير بن مطعم عن أبي قالت أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وهي وخز النبي صلى الله عليه وسلم ترالا فأمرها أن ترجع إليه وجنابان النبي صلى الله عليه وسلم ورتويجي زما خواله ببياراشي قالت أغي ورتي أرأيت إن جئت إذا الله نبيك زراشم ولما جدك وزتا ونمم كأنها تقول الموت قوش دا غير هذا ومر قال النبي صلى الله عليه وسلم ورتسوي قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحابي قوله يا دي واقع خو زچل واغيبا نرتزعيس نمم زرتم قول النبي صلى الله عليه وسلم كردار سده بیبیراله جی وای زچ دې دا شی غواړم بیا براشي وکزراله متنوی د الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته لم تجديني فاتي ابا بکر کچرت زراله تراله او زنوما نا ابو بکر رضی الله عنه لبلارشي دا ورته نه دی زما قبر لبراشي مولوی صاحب دا به خلق ووري ان شاء الله العزيز زم په دې باندې روانیم د الله د نبی د احادیث ترجمان ان شاء الله العزيز كتب خضر سے باندې رد او جرح یو شبل شي کې ظاهرا بتا د داسې معلومیږي خو خضر صاحب سره یو ځل مخامخ کېنسته او دا غیغه موقف او اقوال ته ولې ته بیا پته ولګي هغه څومره چې دی یاره دا هغه بچی درته نازې د الله بنده د دلایل انبار درته پیش کو د دلایل انبار ټیم نشته ورنه زم چې زما غالبا 130 دلایل مې راوړي دي خو ټیم نشته کنه زه ستاسو دلایل جواب په دې موقف مې راوړي چې ستا مشر رو جسم کې دننه زم نه دی او هغه د ثابتومه دا ګوره جنابانو دا ګوره دا اصل الفتاوی دې کې لیکي ګوره مطلق حیات بنص قرآن سے ثابت ہے مطلق حیات بنص قرآن سے ثابت بس اس اجمال پر ایمان رکھنا فرض ہے بدق اجمال بن ایمان فرض ہے اس کی تفصیل نہ منسوس ہے اور جنابان وہی ددی تفصیل منسوس نہ دے نہ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے راکے جنابان دا طریق دے دا کتاب راکے دے امامت بارکی جی دا ګوره مفتی محمود صاحب دے دا ستاسو مشر دے جی ما قابل قدر دے تیم منا سلی کیجی وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منکر کی امامت کا حکم پر صفحہ نمبر 360 کی لکھی وہ اس مسئلے میں شدت سے احتراز کرنا چاہیے امامت اس کی درست ہے فقط اے اللہ بندہ د دلائل د انبار نه درته پیش کړل موقف زما صحیح دی او استاد مشرانو نه درته خیر مو بزرګانو چې فتوا ملګو انصاف ځان کې پیدا کړي قبر لبوزو د طالبان ورته یو ورځ نیم ها وکي چې قبر لاړو بیا بر سردان نه اغه لګورې لک تیارې وکي بزرگانو دا زما سره دلایلو زما سره دا غراته ما تاسو ته وی دی بخاری شریف مختلف حدیث نه ټیم کم دی مسلم کې مم راوړي په ابن ماجه کې مم راوړي او ترمذی کې مم راوړي چې نبی صلی الله علیه وسلم اخیری ټیم کې ویلی اللهم الرفیق الاعلى بشمار دلایل شپږ وو دلایل په دې باندې ما د یو کتاب نه راوړي خو دې ته ضرورت نشته چې ورو زم چې یاره ما ته دلایل زیات پیش کړ کم پیش کړ زما مقصود مسله ثابتولی ګوره دا تفسیر عثماني د قران آیت ته ګوره ابراهيم عليه السلام ويا لك بزرگانو لګ وته دغه اخیری ټیم دی ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين ما شاء الله ابراهيم عليه السلام ويا ربي هب لي حكما والحقني الا ما يوزي كده صالحين سرايو بيلرشا يوسف عليه السلام وقيل توفني مسلما والحقني بالصالحين ما مسلمان وفات کی اگی کې د تعویلات نه کوم توبه انکار نه کی والحقني بالصالحين دا ګوره جی سوق دے دیوبندی عالم شبیر احمد عثمانی سے سلی کی جی گورا وہی جنابانو اعلیٰ درجہ کی نیکو کی زمرہ میں جو انبیاء علیہ السلام میں شامل کر کما قال نبینا اللہم الرفیق الاعلیٰ لگا زمان نبی ویل اللہم الرفیق الاعلیٰ دا گورا جی حیات النبی خوشبو العقیدہ روح کی زندگی پر بھی اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اعلیٰ علیین میں ہے
مولانا صاحب زمونږ دقه موقف دی د نبی صلی الله علیه وسلم روح په جسم کې دننه نشته، الحمدلله دا مې ثابت کړل. او دا یاد ساتئ نوع من الحیات چې موږ عامله منو نو د نبی صلی الله علیه وسلم نه به موږ په طریقې ولا انکار نه کوو. ټیک شو جی. دا ګوره جی د نسمې نه ما تعالی مخکې ستا د مشر نه عبارت جواب درکړی دا موطا دی جی. ګوره ورته بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي صدر صاحب توجه ورګه ټیم څومره ټیم چې تاسو شرایطو کې چې څومره اوس بټر نو سی وایي مومن دوت یار کوم ځای ټیم بسم الله الرحمن الرحیم. نهر ترونو وحدان سے بوالا یقین وکړه د اندازه ټول خلک ګوري چې کله مستقر الارواح، کله حیات شهدا، کله اعاده روح، حیات النبی، وفات النبی. چې بل حیات النبی موضوع ده، وفات النبی موضوع نه ده. خلک بګوري ان شاء الله په شریعت کې اول صدر سے بغویلی. بیا ما په اوله کې فیصله چې حیات النبی سلام احادیث حد تواتر ته رسیدلې دي پغې باندې والمتواتر لا یبص عن رجال خود چوریدل نه دي په ویډیو کې به خلک اوري ان شاء الله په دې باس کې ول به زیدي. بیا وای پلان کې وای چې قبر نه دا قبر نه دی مراد، پلان کې وای دا قبر ته نه دی مراد. قرآن مجید کې راځي لا تقم على قبري مودري په قبر دغه کم قبر نه مراد قرآن نه انکار وکړو کې ونه کو مخکې وای حتی زرتم المقابر تر دې پورې چې د قبر مقبره تاسو زیارت کم قبر نه مراد قرآن وای دا قبر دی. مخکې وای وما انت بمسمع من في القبور دغه قبرونه مراد دي. حدیث کې راځي نبی رسول الله معاذ رضی الله تعالی وای ابن حبان جلد 7 نمبر معاذ لعلك ان تمر بمسجد وقبر زما په قبر او مسجد به تیریږي پس مکه ولا باندې تیریدو. العبد اذا وضع في قبر بخاری شریف بند اذا وضعتم موتاكم في قبور او پنځپریان نن هغه ټول آیاتونه د قران او حدیثونو منکر نن قبر په اسمان یزمکو د لاندې تلاش کوي د قران خلاف د حدیثو خلاف د امت خلاف. او تانوی بابا هم پوره بیا دوی تانوی بابا خو په جسد عنصری کې روح دن منو مخکې مرته عبارت بش کو تلبوس منو ظالم او تعالت تانوی بابا باندې دروغ ویلا. بیا مخکې دی وی ما ته وی ابن عمر چې قبر لراغه رضی الله عنه وې دینه کم زیاده تابع سو شروع په الکه په قبر کې نبی اسلام حیات منو ذکرات لو کړنه تسلی ونو خبرې کې قسم دې سګډ وډ شوی په اخر کې. بیا ما ته وې خطبات حکیم الاسلام کې داري چې توان او تشنی موږ په کافر باندې نه کوو. البته گمراه درته وایو په عقیده کې خلک گمراه کې او دا وګوره هغه خبره هم پټ کړله. وې دوسری او دې مخ کې وې इनके ये तावील बमुकाबले जमहूर इस नाचीज़ और हर दो दस्तखत कुरिंदा बुजुर्गान ममदूइन बाला की नज़र काबिल तस्लीम नहीं तो उलमाए देवबंद पर इसमें तस्लीम अगई इबारत हम पढ़े अगम वही पदे शर्च बनूर अकायद के और सर इत्तेफाक लरी कारी तोयब से तफसबत हुआ जब गुजरात के बनवी कंपनी कुलाबी के देना तुलशा एंड कंपनी अगबद रसूलुल्लाह दे जिस्म द नबूवत ने इनकार कई दागिर हयात नो इनकार कई ताजाब द कब्र द अगत सबत हुआ जब उम्मत के बदारे इत्तिजाल वाला कायद अगर बर कई बेद मख की जी मख की मां तो वही وای زنانه وی نبی علیہ السلام تعالی ورته ویل چې زما د شی په کاری راځم ویل چې ابوبکر رضی الله عنه براشي خو ټیک د دنیوي سیزه وختونه نبی سم دنیوي ژوند ختم شو دلته نه لاړ د څه استدلالات کې. بیا دریم نمبر وای مفتی محمود رحم الله لیکلی چې محمد سیری دا د هغه وخت فتوره د قادیانانو غونته کې د جلمه کوا قادیانی کفر چې کړه نو ښکاره شوی د نبوت دا نو ښکاره شوی علما اسلام دغه باره کې کوم نرمي کړي واغه وخت کې هغه راخلی کله چې د نبوت دا وخت ښکاره شو ټولو د کفر فتوور کړي دا دغه سره پنځپریانو عقاید چې کله نو ښکاره شوی مفتی محمود هم ویلو په هغه وخت کې پتاو حقانیم ویلو لیکن کله چې عقاید ښکاره کړو مفتی محمود په دې باندې تقریر لیکل په دې کمیټې کې موجود دی پنځپری ته گمراه لیکل دی اخیری قول ولید مفتی محمود نرالی دروغ خلکو ته. بیا وای او په اخر کې خطابت شروع کوم چې نور څور سره ختم شو خامخا به ترونه ختمه بیا دا احسان الله حسین صاحب دلته یو بل پیدا شو. بیا وای د روح په ژوند باندې اتفاق دی خوشبو نو چا ویل چې اتفاق بنه دی خو صرف د روح ژوند ته خو هغه وای جسم ولا حیات مو منغه دی بریدا او کیف تکبرون بالله وکنتم امواتا سرنګ تاسو کفر کوي په الله باندې تاسو مړوي الکه د روح صرف د روح حیات قرآن حیات وینا د میت اطلاق به کوي ته صرف روح ته حیات له قرآن مخالفت کې او مولوی صاحب بیره غینو مخ کی جزی او مولوی صاحب بیا د لګوره د اخر کې وړس در باندې کوم مولوی صاحب وایو برداشت کا نه د حق جل 1 په نمبر 269 دیو نیلوی سے پنځبریانو په عقیده کې دومره غلو کړی دا چې د نبی روح دا نبی دی جسم نبی نه دی دا غیره پر به نیلوی صاحب ځان نه حدیث جوړي د نیلوی صاحب ټول ذریت ته چیلنج د حدیث ما ته وخی نیلوی صاحب سوی ایسا ہی رسول الله سلام کا یہ قول ہے انبیاء اللہ تعالی لا يموتون ولكن ينقلون من دار الى دار انبیاء نمری لیکن د یو دار نبل دار ته منتقل کیږي او به ترجمه کوي الکه نیلوی صاحب دومره غلو کړی د روح ته نبی وای جسد ته نبی نه وای دا حدیث اے وحدان صاحب تاسو ته په ذریت پنځپریت دنیا پنځپریت کې
لږ جرأت پکې لږ غیرت پکې دا حدیث ماته وښایي دا ورکړل. دویم نمبر د مخکې ځي او ستاسو کتابونو لیکلي دي د سردارجي وایي په پیغمبر باندې دروغ ویل کفر دی نیلوي درله کافر کو د سر نه درلو خان باچا بابا دی وایي. بیا مخکې پنځپیریانو ته ما ویلو تاسو اجماعي صحابه منکر یې لا یوزیق الله الموتتین ابدا. دویم نمبر موت الله حیات النبی سلام په ژوند کې تاسو را ختم نبوت نه منکر یې دی وایي د نبی علیه الصلاۃ والسلام تعالی بل جسم مثالی ورکوي. زه تاسو کوم دا جسم مثالی نبی دی کنه دی ک نبی یې ګڼي د ختم نبوت منکر یې ک نبی یې نه ګڼي دا روح اصل جسم مبارک دی ورنه محروم دغه څه خپل مګي د خرابای ښه کتاب خپل براټینګ کړه ګنام د کتاب هم خراب ټیم مې حساب. بیا کدا جسم نبی نه حسابه د پیغمبر د نبوت نه انکار وکړو بیا د کفر عقیده اختیار لله. دریم نمبر مماتیان دی روزه مبارک د نبی اسلام د قبر نه ګړي ځکه چې دی وای په دې کې نبی د فن نه دی جسم پکې صرف د فن دی په دې سره هغه انکار وکړو. پنځم نمبر ګوره صحابه ته کافر ویل بخاری شریف حواله ما پیش کړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه صدیق رضی جسم دراغه مخ مبارک اخکار کو ورته ویلا سی ورته ویلا ورته یا نبی الله اے د الله نبی دی وای پنځپیران مخونه نه ښکار کول من نه رستا وای مخ کار کول بدعت شو لکه پیغمبر مخ ښکار کړی دی ابوبکر صدیق قائل ښکار کړی دی بخاری شریف کې مخ ښکار کو یا نبی الله نو ته دا نبی نه دی کنه اب غیر نبی ته نبی ویل دا کفر نه دی ابوبکر صدیق ته کافر نه کو ستاره عقیده مطابق انبیاء کرام کافر نه صحابه کرام کافر نه شنو بالله د صحابه د ثابت نه انکار ونه کو په دې سره دغه رنګ مولوی صاحب نبی صرف روح د تاسو کتابونه دغه لیکي مولوی صاحب نو دغه سره ملاقات نشي کېږي تا خو د ټولو نه انکار وکړو. بیا مولوی صاحب اول نمبر ورته ما ویلا چې زمونږ په 15 کې اتفاق شو پنځپیریانو سره دوی ویل زه به چېرته نوې ګټه وکړم نوې شرم یې ولټو د 15 پاکې کې به څه تاویل کولی شو دا دې اوس داسې شرم وکړو چې ټول عمر به دې ستا بچي هم د دې شرم نه ځان خلاص نه کړي انشاءالله. وایي خلک چیلنجونه راکوي نو چې چیلنجونه درکوي ورته په 15 والا باندې رسخت وکړي نوې مناظره دې سره پاره کول او نوې مناظرې په دې وکړه چې سره هغه موضوع ته رانغی دغه رسوابۍ والا مناظرو د مشرانو رسختونه دي چې دې د هغې هم یعنې د مجتبی عامر وغیره شکست نن به زبان حال د اقرار وکړو. دویم نمبر ما ورته ویل ته نبي صرف روح ته وې په هغې کې 2-3 ځل تعبیرونه کول الحمدلله حالت دنیا وکړو. بیا ما ورته ویل په روح باندې تر سره مرګ نه مري نو چې روح ته مرګ نه دی راغلی د هغې حیات چې معنه دارد بیا تا صرف هغه نبي ګڼو د هغې لپاره تا مرګ نه تسلیم او د مرګ منکر زه شومه که ته شوې. بهرحال ما په اوله کې عقیده پیش کړې وه چې اهلسنت والجماعت علماء دیوبند وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو برزخ قبر شریف میں متعلق روح حیات حاصل ہے اور اس حیات کی وجہ سے روز اقدس میں حاضر ہونے والوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی علیہ السلام د وفات دنیاوی وفات نه وروسته جسد اطهر سره په خپل قبر برزخ شریف کې ژوندی دی. څوک چې قبر ته نږدې ورشي هلته درود سلام وایي قبر سره په خپل اوري د لرې نه د فرشتو په ذریعه سره ورته رسولی کېږي. ما په هغې باندې مسلم حواله جات پیش کړي بیا مې ویل له دې منکر ګمراه اعتقادي بیرتیرلس حواله جات مې پیش کړه او بیا ما مولوي صاحب نه تپوس وکړو چې وفات نه بعد ته حیات منې که نه برزخي به جسد منصوري سره خاموش دی ورباندې کله یو ځي ته ځي کله بل. دویم ورته ما ویل چې ووایه په جسد منصوري سره حیات نه منم نو په څه سره یې منم په اول ټرن کې ورته مې ویل دا زما عقیده ده دا صحیح ده که غلطه ده که غلطه یې ما ته صحیح عقیده راکړې تر اوسه پورې صحیح عقیده را نه کړه. دریم نمبر ما ورته ویل چې څوک چې د دې حیات منکر دی هغه ګمراه دی اهلسنت نه خارج دی لکه مشفرې. ما ورته ویلا څوک چې حیات النبي سلم قایل له د هغې څه دغه راغی وایي یاره دا تحقیقات علمیې دي تر اوسه پورې ویل قرآن د 1300 آیاتونو نه خلاف ده تر اوسه پورې ویل حدیث متواترو نه خلاف ده او اوس وایي تحقیقات علمیه دي ماشاءالله دا د تحقیق او هغې هم بیا راواغستو د هغه سړي قول چې د پنځپیریانو په باره کې په کمیټۍ کې ګمراه ورته وایي مفکر اسلام مفتي محمود هغه رسته کوي او بیا ما ته وایي وایي خضر حیات بکروي صاحب داسې نه دی که ورسره مې کېنولې ما ورته ویل کېنمې نه وه وایي د شاګرد مخې ته یې ناست یې که قسم دی که ستا هم حیثیت هغه لري په مناظره کې تر اوسه پورې مناظره هغې کړې هم نه ده او ستا هم دومره شهرت دی 2 ځل خو په زور ما سره مناظره الان که زموږ مناظرې چې وي چېرته جوړه شي موږ ورشو وادان صاحب روزانه چېرې ما سره مناظره وکړئ او دومره پورې انا لله و انا الیه د ابوبکر صدیق رضو په ایمان باندې یو شیعه رافضي ګیره خرولي سره باسو د الله بنده خمیني په کفر یې وکړه د هغه شیعه په کفر یې وکړه تا د خپل مشهورتیا دپاره د ابوبکر صدیق ایمان زیرې بس راوړو قسم دی ستا په ایمان ماتم کول پکار دي دغه شیعه ته به دې ویلی وی چې اول خپل ایمان ثابت کړه ابوبکر صدیق ایمان مسلم دی لږ زه تا ته وایم د شیخ طاهر په ایمان ما سره خبره وکړې نه یې کړې راسره عنایت الله شاه ګجراتي په ایمان را سره خبره نه کړې د شیخ طیب صاحب په ایمان را سره خبره نه کړې د خضر حیات په ایمان را سره خبره نه کړې کاش ابوبکر صدیق تا ته دغه مظلوم شو دغه په ایمان تا د رافضي سره بار شروع کړه هغه هم انلاین د خپل شهرت دپاره
د الله بنده دا شی بیا مه کوه دا مناظره دې اخري وګرځوه دې نه پس چې کله د مناظرې میدان ته رانه شئ دا نصیحت شو تا لپاره د 15 د پاسه دې داسې شرم ولټو چې ستا بچي نه نو وسې کړوسي به هم ټول نه کړي انشاءالله العزیز دا زمونږ تا ته اخره کې درته دعوت درکو چې راشه حیات النبي ومنه د موضوع نه مزه په دې اخره کې درته بیا یو ټایم درکوم که دغه عمره کولی شي د قاري طیب صاحب دې دسخط چې شیخ غلام الله خان صاحب دې دسخط کړی په دې به دواړه دسخطو کې جګړه به هم ختمه شي که په دې هم نه کوې ګمراه راغلی وي ګمراه پاس او ګمراه به قبر ته ځي